دی عالم بالله و بامر الله اول نمبر مرتبه عالم بالله فقط لا عالم بامر الله دا دویم نمبر د دستنه سو خدي وي something is better than nothing د ډېر نشنه خو سخی نو دا عالم بالله چې الله په جندل دي نو سخ وو کی دریم نمبر عالم بامر الله دی ليس بعالم بالله چې الله نه پیژني عالم بامر الله دی نو دا خدای سم نه دا خو نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے نه خدای ملا نبی صلی الله علیه وسلم والا دی الله دې موږ په اول نمبر علماء کې راوړي ډېر عالمان د بلعم په شان خلق پکې د الله نه ریدل العلماء خاص علما کم دي ابن کثیر ویلي دي چې علما ټول درې قسم علما دي کم علما یو دی چې العالم بالله وبامره العالم بالله وبامره دې سمانا ده عالم په الله باندې دی نه د الله معرفت حاصل کړی دی او به امره د الله احکام پیژني الله پیژني د الله احکام پیژني د الله صحیح توقیر کوي او دارنګي د الله رب العالمین په احکام باندې عمل کوي او صحیح عالم دی ټاپ مرتبه دی اول نمبر دا ان شاء الله بیا راشي منهم سابق بالخيرات باذن الله یو دویم نمبر دی العالم بالله فقط العالم بالله فقط صرف الله پیژني الله باندې خی یقین دی چې الله شتا خیرت هم شتا عقیده برابر ده خو عالم به امر الله نه دی احکام باندې عمل لګي دا خلکو په شان دي بعض الله اقول کې دي سیمولیانی چې دا خلکو سره خړتم یو زیزي سینتم سره زی غرتم سره زی کرکټ مو سره کوي لډو مو سره کوي تاش مو سره کوي کنزلی مو سره کوي غلال مو سره زی نو عالم خدای بالله خو عالم به امر الله نه دی در الله حکم نه دی پیژندلی بس عام سره دی او بیا ګلم کېږي چې د خلک د مولیانو قدر نه کوي نو خاورې بس تا قدر سوګو کی تر خلکو شان ګرځ او ستا به قدر کوي د دې مولا قدر نه لري وکړ دا ولې خپل عزت پرې خېره العالم بالله فقط دو شو دریم نمبر دی العالم بامر الله العالم بامر الله ستوي عالم بامر الله دی خو عالم بالله نه لکه دا مستشرقین نه دي مستشرقین دا عالم بامر الله دی زمنګ تکړه دی چې کوم قران او حدیث یاد کړی سیرت په سیرت باندې کتابونه لیکلي دي په تاریخ لیکلي دي په فقه لیکلي دي په قراءات باندې لیکلي دي عالم بامر الله دي ارسو ته دي خو عالم بالله نه دی الله په جندل نه دی دا خو به خسي پر دي عالم بالله وبامر الله اول نمبر مرتبه عالم بالله فقط لا عالم بامر الله دا دویم نمبر د دسنه سو خدي وي something is better than nothing د ډېر نشنه خو سخی نو دا عالم بالله چې الله په جندل دي نو سخ وو کی دریم نمبر عالم بامر الله دی ليس بعالم بالله چې الله نه پیژني عالم بامر الله دی نو دا خدای سم نه دا خو نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے نه خدای ملا نبی صلی الله علیه وسلم والا دی الله دې موږ په اول نمبر علماء کې راولي نو العلماء کوم علماء مرادي عالم بالله عالم امر الله دواړه د ابن کثیر وایي نو انما يخشى الله من عباده العلماء یقینا د الله نه ریږي د الله بندګانو ګل علماء خاص علماء چې الله پیژني احکام پیژني سړیتوب هم پکې دي انسانيت هم پکې ده داتې مراد شو او عالم چاته وي اوس د عالم تعریف وګو یو خدای علم منګام تعریف کو چې علم ستوي لیکيږي نو علم خو دا ځان لا یو صفت ده صفت يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به صفت يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به علم خو یو صفت ده چې چا سره ملګری شي خيسته ښکار کیږي لکه دا ما یک تور دی نو دا هم یو صفت ده دا قران سپین ده دم صفت ده په دې معنا یو هغه علم کوم چې موږ په دغه کې په مرقات کې یاد کړی دی چې علم تعریف څه دی څه تعریفونه دی لکه اصول سوره شی په لقلو عند لقلو سوره الحاصله دغه علم نه علم هغه دی چې په دې کې یو څه صفات لري نمبر 1 عالم هغه چاته و چې لا یشرکو به شیئا عالم هغه چاته و یو صفت دا شرک بد الله سره نه کوي بالکل د شرک د قسمونه بزان ساتي د شرک نه بزان ساتي کامل عالم ده لہذا مولیانو کې بعضی مولیان تعویذګر مولیان دا هغه ویره زه تعویذ نه کوم خو چې کله بیا ټیم راشي بیا به غلط تعویذونه وکړي غلط تعویذونه شرکیات پکې خرافات پکې اگر چې تعویذونه هم په دې باندې بحث کړي بعضی خم دي بعضی بدم دي بعضی علماء به خبر درو کوي نه موږ نه خوبت پکښتا یو دا چې شرک بنه کوي دیم نمبردار چې د قران حلال ته حلال وایي دریم نمبر دا د قران حرام ته حرام وایي سلورم نمبر دا وي د الله د وصیت خیال بساتي د الله وصیت څه دی د الله وصیت دا دی چې زما با توحید منی شرک برا سره نه کې زما به اطاعت کې مخالفت بنه کې زمانه بغاوت بنه کې د الله وصیت بدن د نه پری دی الله وصیت به راټینګ کړی وي
او پنځم نمبردار ابن کثیر وایي د الله تعالی حساب کتاب به منی ګوره الله حساب کتاب باندې به یقین کوي الله حساب کتاب زما سره کوي عام بعضی خلکو د بعضی علماو دا چې دا تقریرونه کله کوي نو هغه د خلکو ته علما دي چې د اسمان ستوري ښکاره کوي چې دا مولیان ټول به جنتیان دي او چې مطلقي مدرسه کې وخت تیر کړی بس کدا هر څه کوي نو بس دا به کوي اوس دا جنتي دی نه داسې نه ده علما دوه قسم دي علماء سو هم دي بیکاره ناکاره علما چې هغه دین د دنیا لپاره استعمالي ولې مشکات کې حدیث نه کتاب العلم کې چې وسړی علم د دې لپاره حاصل کی لیصيب به عرضا من الدنيا چې وسړی علم د دې لپاره حاصل کی د دنیا سامان په حاصل کی دنیا په وګټي رسول الله فرمایي د جنت په وی پسې ودا حیران شي دا عالم نه دی نو عالم دقه دی چې دا یې څو کارونه بکیوي په دې وجه باندې ابن کثیر د عبد الله بن مسعود قول پیش کړی دی ویل موږ په صحابه په زمانو کې عالم هغه چاته نه وایو چې ډېرې خبرې بوته یادې وي وایي موږ هغې ته نه وایو چې هغه ته په کثرت احادیث بوته زیات یادو موږ به عالم هغه چاته وایو چې الذي يعمل على علمه دا په خپل علم باندې عمل کوي دقه تعلیم العلماء عالم به